علم ترى آیت ندی کتلی الی الذی حاکستا دیگه د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه واقعیا بیانی دا هغه واقعیا چې کومه حصہ دا هغه بیانی. علم ترى آیت ندی کتلی الی الذی حاکستا حاج چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه پرب داغه کی داغه د رب په حق لباندې یعنی د ابراهیم علیه السلام د رب په حق لباندې ان آتاه الله دا زګه چې ورکړو الله پاک هغه ته الملک بادشاہی حکومت. اذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ربي ابراهیم علیه السلام چې کله راغی په هغه دور کې د نمرود بادشاہی و. نمرود دا چې کوم دی کافرو او د نمرود چې څومره خلق او څومره قوم دا ټول کافران ان تر دې چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلارو آزر نو دی په خپل باندې بت پرست نو د ترتیب دو چې کله به د نمرود دربار ته سوکتلو نو سجده به ورته کوله نو دغه ته چې کله سجده به ورته وکړله نو بیا به د خپل ضرورت طلب کو دغه کس به چې ضرورت هغه بل نمرود پورا کو نو بیا براغی نو ابراهیم علیه السلام د ضرورت لپاره دربار ته لاړو چې کله لاړو د سجده ونه کړله ابراهیم علیه السلام ته نمرود وی ته د سجده ولې ماته ونه کړله نو هغه ورته وی زه خو تا بادشاه ګڼم خپل مشر دی ګڼم بادشاه خو رب او الہ ته نه ګڼم او زه سجده صرف خپل رب ته کوم نو هغه ورته وی دی نمرودو وی ول ستا رب زنی ما غوینه ستا رب کم دی زما رب هغه دی چې کم رب ژوندې کول کی عمر کول کی نو نمرود ورته وی دا خو زم کول شم لړو په کم کس باندې چې 500 حکم خطلو په یو کس باندې هغه راوګاګو غیر حقو وی دې مړو زما په حق لا باندې په دې 500 حکم شیو دې سبا 500 کېدو دې ماره حقو دې ما ژوندې کو یو ګناه کس راونی سو پلار کی وی دې ژوندې وو هغه چې کم دې پازه باندې قتل مړې کو وی دا کم کس باندې چې 500 خطلې و دې زما په حق لا باندې مړو سبا مړ کېدو ما ولا ژوند ورکو او دا کم کس چې بی ګناه ګرځېدو هیڅ ګناه نه دی کړی ما راټینګ کو د ژوند لا باقیو ما مړ کو دا ژوندې کول او مړ کول چې ته د خپل رب تعریف دا کوي چې زما رب هغه د چې کوم رب ژوندې کول کی او مړ کول کی نو دا خو زم کول شم دا رب خو زیمه زوم خلک ژوندې کوم مړ کوم. ابراهیم علیه السلام پوه شو دا خو احمق دی او کما کل دی بیوقوف دی نو په ځای د دې چې د رب تعریف ورته کړی وي دویمه جمله ورته فرمایل ابراهیم علیه السلام وی زما رب هغه دی چې کوم رب د مشرق ننور روچت کی په مغرب باندې پرې باسي نو په وحدت الذی کفر زموږ استاد به ترجمه کولی بیا ډوټه ته ونکو پس خاموش شو لا جواب شو سره بیا بل جواب نو علماء لیکلي دي وی دا خبره هم کول شو د نمرودو چې دا ورته وی چې دا خو زرا بیمه د مشرق نه نور ز چې کوم دی روچتومه په مغرب باندې ز پرې باسم نو ستارب د دسی او چې د مغرب نه روچت کی په مشرق باندې پرې باس وی دا سوال د یو سوال جواب خو کو چې ابراهیم علیه السلام او ته زما رب هغه د چې غمړه کول او ژوندې کول کی نو دا ورته دا خصوم کول شو د بی ګناه مړ کو او کم چې ګناګار نو هغه چې کم دی رها نو بیا ته ابراهیم علیه السلام چې زما رب هغه چې هغه د مشرق نه نور روچتی په مغرب باندې پرې باس نو دا ورته دا ویل شو چې دا زکه ول شم دا خو زکوم ستارب د دې سیوږي چې د مغرب نه چې کم دی روچت کی په مشرق باندې پرې باس ابراهیم علیه السلام دا داسې ویل شو خو وی غیر اختیاری طور د نمرود زړه الله پاک دا خبره ورواچوله او دې په دې خبره باندې پوه چې رب شته دی او دا هر څه الله پاک کوي نو کو زه د ابراهیم علیه السلام باندې دا سوال وکما چې ستارب د دې سی او چې د مغرب نه نور روچت کی په مشرق باندې پرې باسي دی دا خو پیغمبر دی او د پیغمبر سوال الله کته نه ورزي نو کو دنه زه دا سوال وکم او دی الله ته سوال وکي نو الله پاک په د مغرب نه نور روچت کی په مشرق باندې به پرې باسي په دې سره به لوی تبدیلی په دنیا کې راشي دا ټول خلک په مسلمانان شو زبدک صفات شم زما بادشاہي بدلې وړي شي د دې یاري د دوباره سوال اونکو په بوهت الذی کفر بس د حیران او پریشان پاتې شو لا جواب شو نو دې واقعیا ذکر دي علم ترى آیات ندی کتلی الی الذی هاکستا حاجت جګړه کړي وا ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د هغه د رب حق لباندې ان آتاه الله الملک الله وی دا زکه چې الله بادشاہي ورکړي و د نمرود د الله ډیر لوی طاقت هم ورکړي او علماء لیکلي دي بعضی مفسرین چې 400 سال دته الله پاک عمر ورکړي 400 سال سلور سو کال د الله پاک عمر ورکړي ډیر لوی عمر ورته الله ورکړي او بادشاہي ته الله د سی ورکړي و
چې د ده په بادشاهۍ کې انچ ځای د بل چا نه په ټول دغه باندې د حکومت 4 بادشاهان دا داسې تیر شوي دي چې دوی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی 2 مسلمانان او 2 کافران مسلمانانو کې سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین رحمت الله علیه او په کافرانو کې بخت نصر او نمرود دی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی او بیا الله پاک دی یو ګډ ماشي د وجه الله پاک تباہ برباد کړی نو علم تر آیاتانو دي کتل ال الذي ها کست حاج چې جګړه کړی و ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د هغه د رب په حق لباندې ان آتاه الله دا ځکه چې ورکړی الله پاک دته الملک بادشاہی اذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي چې زما رب الذي هغه دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول کی او مړه کول کی زما رب هغه دی قال نو نمرود جواب ورکو نمرود وی انا احیی و امید انا احیی ده زهم کول شم انا احیی زهم ژوندي کول شم و امید او مړه کول شم قال ابراهیم علیه السلام تو فرمایل قال ابراهیم علیه السلام فرمایل فان الله بشک الله پاک یاتی راولی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرق یاتی یعنی راخیجی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فاتی پسترا اوخی جواب به د نور لرا من المغرب د مغربنا زما رب خود مشرق نه راخیجی خو کو طرف انت د مغرب نه راخی جواب او دا سواری په دی وجهونه کو چې ته خو هر څه معلوم او الله پاک پر راخیجی قیامت ته نږدې الله پاک جل شانه به د مغرب د طرف نه نور راوچت دی بل طرف مشرق نه راخیږي بیا به د مغرب د طرف نه چکم دی راوچت د نور برازي زواله پورې براشي بیا به د نور واپس شي او دغه بیا دا نه خوي چې د توبې دروازه به بند شي د چا توبه به نه قبلېږي توبه بیا نه قبلېږي کو یو کافر مسلمانېدل غواړي دا کافر مسلمانین بیا نه قبلېږي او دغه نور د مغرب د طرف نه راختونه پس په دنیا صرف 120 سال پاتې وي 120 سال پس بیا قیامت الله پاک برپا کوي نو الله پاک پکې الله پاک کولی شي قال ابراهيم فرمایل فان الله بشک الله تعالی یاتی راولی راخیجی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فاتي پستیرا او خجوا بهاد نور فاتي پستیرا ولا بهاد نور لرا من المغرب د مغربنا فبهت الذي كفر فبهتن خیران شو الذي ها کس کفرا چې کافرو نمرود بس دې حیران او پریشان شو لا جواب شو والله الله تعالی لا يهدي هدایت نکی القوم الظالمین قوم د ظالمانو